چې د خدای دپاره زموږ د ګریوانونو نه نور لاس وباسئ. موږ د تعلیم په لحاظ شاته یو، موږ د ترقۍ په لحاظ شاته یو. کله په بمونو وژنئ، کله په جازونو نه وژنئ، کله په دغه شان خودکش د ماکو کې وژنئ. دا ډالري جنګ دی، دا زموږ د سر سودا ده، دا د ډېر وخت راسې روانه ده. بچی به دې خبره پوهه دی چې دا ټوپک هم سرکاري دی، دا بم هم سرکاري دی، دا کار هم سرکاري دی. د چا سر، د چا خپې، د چا لاس او د چا ګوتې موږ په خپلو لاسونو کې راټولې کړلې. موږ بار بار د دې ریاست د واکدارانو نه او د دې حکومت د ذمهدارو نه دا مطالبات کوو. تاسو اورئ چې آخر زموږ ګناه څه ده، زموږ جرم څه دی. د کوره بچی وتلی او کله چې د هغه لاش راشي نو په هغه کور باندې ماتم وي. زه به دا ووایم چې نن د باجوړ بلیک ډے ده، ځکه په باجوړ باندې ډېره غټه سانحه راغله. الله دې تاسو ته صبر درکړي او الله دې د هغه شهادت قبول کړي. ارمانونه مې شول خاورې، امیدونه په سلګو دي، د وصال تنبي بندېږي، دیدنونه په سلګو دي، ارمانونه مې شول خاورې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد موجود مجی باجوړ کې چې پرون کما سانحه شوې پای کې بلا شهیدان شو، ډېر پکې معذور شو، بلا میندې په زړه سورۍ شوې، ډېرې تورسرې کونډې شو، بلا ماشومانان یتیمانان شو. پای کې زیات تر علماو زګه دغه د دین سره نږدې خلکو چې کوم دغه اجلاس له تللي وو راغلي چې د یو شهید کور ته د هغې روډ زموږ په څنګ کې ولاړ دی. دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې راغلی او زموږ سره هم په دې غم کې خپله غمرازي وکړله. مننه. ستاسو خو غم ډېر دروند غم دی، الله دې درته صبر درکړي. ځکه د کوره بچی وتلی او کله چې د هغه لاش راشي نو په هغه کور باندې ماتم وي. زه به دا ووایم چې نن د باجوړ بلیک ډے ده، ځکه په باجوړ باندې ډېره غټه سانحه راغله. الله دې تاسو ته صبر درکړي او الله دې د هغه شهادت قبول کړي. دی څه ټایم وتلی و د کوره؟ دیو تقریبا دیو به گاړه چلاو، سوزکې گاړه ورسو نو د جیلونګ کې به گاړه ودرولې او بیا د هغه ځای نه ورسره ملګرو رابطه کړې وه نو بیا د هغو سره تللی وو. خو دی چې کوم و په د جمعیت علما اسلام کې د دې سره یوه عهده وه د ذلي سالارو د انصار الاسلام او موږ د هغه په شهادت باندې فخر کوو او الحمدلله موږ نور حوصلې هم د دې سره مضبوطیږي. موږ رام قربانیانې ورکوي او په دغه سره د اوس دور پورې دغه قربانیانې جاري دي. خو الحمدلله زموږ حوصلې اخشن اوچتې دي، چا نه دي ښکته کړي. الله دې ستاسو حوصلې بلندې ساتي او الله دې تاسو ته ډېر صبر درکړي. د واده کړی؟ او جی واده کړی. بچي شته؟ 2 لوڼې دي. کتونکو دا د ضیاء الاسلام رور دی. دوی د رور په شهادت باندې حوصله مضبوطه ده او الله دې د دوی حوصلې مضبوطې کړي او الله دې په موږ پښتنو رحم وکړي. زه په دې نه پوهېږم دغه کوم خلک چې راځي دا دوی ته کاپیران ښکاري که یهود ورته ښکاري. مسلمان راپاسي او مسلمان شهیدوي، په درزنو جنازې وځي د باجوړ نه. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مولانا صاحب تاسو څنګه؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې دي، د الله رحم دی. څه وایې په دې سانحه باندې؟ بس دا خو یو داسې دردناکه مسله وه د باجوړ لپاره او الان کې دا یو نه ده دوه نه دي، بار بار دا مسله راځي. زه د کوم اعلی حکمرانان چې دي د هغو نه زما درخواست دی چې کم از کم د باجوړ په دې خلکو باندې د رحم معامله وشي. ځکه مزید هر یو سړی کو زه تاته ووایم کو سلارزو و کو مومند و الان کې دا کم عثمان خیل سیمه و په دې کې ډېر شهدا لاړه. بیا د هغې نه بعد اوس چې څومره شهدا تللي دي د هغې چې کوم ماشومان دي کو زه تاته ووایم دیو په باجوړ ښار کې یا بلکې دومره پورې شي چې هغو سوالونه کوي. حتی دا اوس بیا هم دا مسله راله مزید کوشش وشي چې کوم حکمرانان دي چې هغه د دې په باره کې مکمل طور سره یا سیاسي کوم خلک دي د هغې مکمل طور سره په دې باندې داسې یوه غونډه وکړي چې مزید د باجوړ دا کومه وینه تویېږي چې مطلب دا وینه نوره تویه نه شي او مزید په دې کې د خیر دغه وشي. مننه. الله دې وکړي چې همدغسې وشي. دا کومه سانحه چې په باجوړ کې پرونه شوله دا بلا خلک پکې شهیدان شو، په دې حواله تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو به زه ستاسو شکریه ادا کوم چې په داسې یو دردونکي او د وحشتناک او دهشتناک واقعه
چې کومه باجوړ کې اولنی ځل نه دی تاسو ته به دا ښکارئ چې د هغه وخت نه د دې څیزونو سره موږ عادت شوي وو چې کله د الله تعالی په کور بېګناه قرآنونه بېګناه ځوانان طالب علمان بېګناه عالمان شهیدان شو هماغه ورځ پرون بیا ریپیټ شوه چې تاسو کتل او لیدل چې د وړو د چا سر د چا خپې د چا لاس او د چا ګوتې موږ په خپلو لاسونو کې راټولې کړلې موږ بار بار د دې ریاست د واکدارانو نه او د دې حکومت د ذمهدارو نه دا مطالبات کوو تاسو اورئ وینئ چې آخر زموږ ګناه څه ده زموږ جرم څه دی زه حیران یم چې د دې باوجود چې زموږ تاسو ته معلومه ده دا زموږ د افغانستان سره بارډر دی په دغه بارډر په اربونو روپۍ ولګېدې په دې فینسینګ وشو او داسې حالات رال چې تاسو بل ورځ دا هم ولیدل چې زما په دې څنګ کې د یو کس عباد افغان پلار وفات شو د فرمان افغان د هغې جنازې له د هغې بچی د هغې ښځه نه پرېښودل کېږي خو د هغې باوجود ترهګر راځي خودکش بمبار راځي او داسې قصې کېږي چې تا پرون ولیدل چې په سوونو ځوانان او علما چې د هغه زخمیان او د 500 نه بره شهیدان شو دغه ماشومانو کتاب به لیدلی و چې دومره یو ماشوم ګلالی ماشوم په دې نیت چې زه به پاپړ خرڅ کړم زه به د مور د دوایانو روپۍ وګټم زه به د هغې د چولې د جلاوېدو روپۍ وګټم هغه ماشوم هم د دې له کبله لاړ آیا دغه ماشوم مور ته څوک ویلی شي چې د دې ماشوم ګناه څه وه د دې جرم څه و تا به په اسلام کې دا نه اورېدلي چې په نابالغه هلک باندې مونځ قدر هم نه دی فرض روژه په هغه نه ده فرض نن د هغې ټوټې ټوټې د ټولو ولس ته ښکاره شوې د دې جرم او سزا اخر ده څه نو په دغه حواله به زه دا ویم چې د خدای دپاره زموږ د ګریوانونو نه نور لاس وباسئ موږ د تعلیم په لحاظ شاته یو موږ د ترقۍ په لحاظ شاته یو کله په بمونو وژنئ کله په جازونو نه وژنئ کله په دغه شان خودکش د ماکو کې وژنئ دا ډالري جنګ دی دا زموږ د سر سودا ده دا د ډېر وخت راسې روانه ده بچی بچی به دې خبره پوهې دی چې دا ټوپک هم سرکاري دی دا بم هم سرکاري دی دا کار هم سرکاري دی او که چېرته دیو په دې خبرې نه واپس نشي نو زه د عوامي نیشنل پارټۍ د یو ادنا ورکر په حیث دا خبره د ریاست ته ویم چې ډېر زر ده چې موږ به په هغه کارونو تاسو اموخته کوئ چې د دې ملک نه به بغاوت وکړو او د دغه بغاوت جنډه کو یو ځله موږ چاته کړه زما خیال نه دی چې په دې ملک کې به هغه څوک چې هغه دا خپل ګڼي او هغه څوک چې زما غوندې پردی ګڼي دا پکې بیا پاتې شي مهرباني که تاسو چای مې څښئ نو زه